سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 55 دلیل نقلی ذکر کو دا اهل کتابنا او دا غی خویونا او دا غی صفتنا غی ذکر کول دیت کریمه کی دا غی او بل صفت آغا ذکر کئی چه اذا سمعوا اللغو آرزو عنه کله چې دی ابس ووري نو دی دا غین مخړی لغو فزل خبره فزل کارونا اغدی ووري بیا دا عام دی داعی د دعوت کار کوي خلق له دین ته غرابلی اغي ورته بدر دی وی اغي ورته کنزل کوي اغي د بی عزتی کوي د اغه نه مخړی او اعلان کوي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم منتبع الله تعالی زمون د عملونو بدل را کوي منګ د الله دین ته خلق را بلو کوشش مداري چې د مخلوق تعلق د خالق سره جوړ کو منتبع د هغه اجر ملاويږي او لکم اعمالکم استاسو د عملونو بدله به تاسو ته ملاويږي دا چې سمو کړل د دې سزا بدل الله تعالی درکړي زیدر نه بدل اخلم زدر لچرین هغه جواب نه درکوم یا بد کارونه هغه ویني یوځه کې هغه د ګناه کار کیږي او د پاغه باندې بیان کړي دی خبره کړي دی چې دا کار د ګناه دی خلک نه پریدي خلک کوي دولیدل چې ما شانته لګیا دي ارزو عنهم دی دا غنه مخړی او وی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ عملونه زمونږ دي او تاسو هغه تاسو دي د بيدینه کار چوینه نو داغي په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې ګناه چې دا نو کدلاس طاقت درسي نو پلاسه بدلکا غیرو لفظ راغله پلاسه چې ناغه بدلکا د لاس وسو طاقت الله تعالی درکړي دی ورته دا کار مکوا راځه چې نو د نیکه کارو کا لکه به تور مثال یو الک یو ځوان هغه پلار کې ولاړ دی او موبایل لګول دی او غاني په باندې لګول دی ته په باندې رااله او استاوس رسی چې راځه په دا موبایل بند کم موزان سره جمعه ته بوزم ورته راځه ګولا دا بند کا راځه چې جمعه ته موزو دا سکار کول کدلاس ته هغه طاقت نه رسی ارزه کې بلاس استعماله هم نو ناغي وجدار چې کله د لاس د استعمالولو د وجنه هغه مصیبت او فساد زیات جوړ شي د لاس منه باغ کس کی چې هغه کې طاقت دی که سو قرآنی کوي ناغي بیا کنټرول کول شي کدا ونی نو خبر او کا خبردار چې دا کار د ګناه نه د مکوا لکه هم دا الک دوی لکه دا موبایل باندې لګانی لګولې دا باندې که ګناه بس دا خبره دی ورته وکړو روان شو ده کدا هم نشي کول نو دریم سي زاغه بیادار چې پزړه کې او سره بغض ساته خدا بغض او دا نفرت چره نو دا اخیری درجه د ایمان ده کما تا چرته د ګناه کارولې ده او پاغه سره زمون په دې زړه کې هغه نفرت او هغه کرکه غم پیدا نشو نو معلومیږي دا چې ایمان انتهایی کمزور دی ځکه مؤمن بد الله تعالی په نافرمانی خفقي دا الله تعالی په خلاف باندې بخفقي چې هغه دا کار مکه او خلک کوي
د ده زړه ته به درد رسي. نو دا هغه کمه درجه چې نو هغه د ایمان ده چې په زړه کې ورسره بغض وساتي. خو دا بغض دا د ده د دې کار سره دی، بغض د هغه انسان سره نه دی. که سبا داسې وشوه چې هغه کار پرېښوده، نو هغه همغه ستا مسلمان رور دی، همغه شانتې به ورسره ورورولي ساتي، تر دې پورې چې هغه زوړ وخت به هم ورته نه یادوي چې مړه ته هغه نه وي چې فلاني کار دې کوه. زمونږ پښتنو کې یو مصیبت دی، انسان کمزوری دی، یو ګناه کوي، بیا توبه وباسي او پرېږدي، دی به هماغه د هغه نه نفرت کوي او بیا به ورله تعلیم ورکوي. مړه ته جوارګر نه یې، ټول عمر دې په جواری تېر کړی، اوس تکړه شي، اوس چې نه هغه توبې وباسي. هلکه بس ټیک شوت کړي دي که نه، اوس یې توبه وویستله، نو الله یې معاف کوي او ته یې نه معاف کوي. مه کوه داسې. که یو سړی هغه یو ګناه کوله او د هغه ګناه نه یې توبه وویسته او بل ورله په هغه ګناه باندې پیغور ورکړو، حدیث مبارک کې راځي دغه سړی به الله په دغه ګناه باندې اخته کوي، په دې ژوند کې به یې په هغې باندې اخته کوي. دې د وجې نه چا یو ګناه پرېښودی نو بیا ورله پیغورونه مه ورکوه، بس توبې یې ویستې ده، نو د هغه سره بیا نفرت نه ساتي، هغه سره به هم هغه شانتې مینه ساتي څنګه چې بل مسلمان رور سره هغه مینه ساتي. سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې. هغه بد رد ووی، هغه خبره نه مني، دین ته نه راځي، په ګناه کې همغه ورننوځي، او ته وایې سلام علیکم. پښتانه وایي زما یې تا ته 10 ریښتې سلامي، یعنې زما او ستا بایکاټ دی، زه ستا په طرف نه درځم، چې ته نه پرېږدې نو زما د سره بایکاټ. سلام علیکم، سلام دی چې نو په تاسو باندې دی، ته سلام د متارکت وایي. لا نبتغي الجاهلین، مونږ نه لټو لار د باسو مباحثې د جاهلانو سره. جاهل سره باسو مباحثه مه کوه. جاهل سره چې ته خبرې کوې او باس مباحثه کوې، نو د هغه باس مباحثه باندې خپل ټیم هم ضایع کوې، خپل مازغه هم ستړی کوې. هغه جاهل دی، هغه پوهېږي نه. یو سړی په خبره پوهېږي نو ته ورسره باس مباحثه وکړې نو څه نتیجه به یې روځي. نو چې په خبره باندې پوهېږي نه، جاهل دی، ناپوهه دی، جټ دی، او ته ورسره چې نو خبرې اړې، نقصان یې هغه تاله راځي. خلک به وایي هلکه هغه نه پوهېږي، نو ته خو پوهېږي که نه، هغه نه چپ کېږي، ناپوهه دی ځه، نو ته خو پوهېږي، ته خو چپ شه که نه، همتا به خلک ملامته کوي او ستا مزغولو هم نقصان رسېږي، ځکه چې نو مازغه استعمالېږي. لا نبتغي الجاهلین، مونږ نه لټو چې لار د باس مباحثې د جاهلانو سره. وإذا سمعوا اللغو، کله چې دوی واوري یا بس خبرې، اعرضوا عنه، دوی د هغې نه مخ اړوي. وقالو وایي دوی لنا اعمالنا، زمونږ دپاره عملونه زمونږ دي، ولکم اعمالکم، او ستاسو دپاره عملونه ستاسو دي. سلام علیکم، سلام دی په تاسو. لا نبتغي الجاهلین، مونږ نه لټو لار د باس مباحثې د جاهلانو سره.